د شاداب خان مینوالو د پاره یو ډیره غټه خوشخبری ده او د حارث رؤف فینس د پاره د حارث رؤف مینوالو د پاره یو ډیر بری خبر ده، یو ډیر بد خبر ده. تاسو له معلومه وي چې د پاکستان سکواډ پرون د بنگلاديش چې کوم بنگلاديش خلاف ټي 20 سیریز ده د غیر د پاره د پاکستان سکواډ اناونس شوی دی چې په هغه کې د حارث رؤف نوم نشته دی. حارث رؤف نوم پکې ځکه نشته چې حارث رؤف په MLC کې پرون انجری شوی دی. بل ورځ سوري یو ورځ مخکې د سکواډ اناونس کېدو نه یو ورځ مخکې حارث رؤف په MLC کې امریکا لیگ چې کوم دی پاغي کې انجرډ شوی دی، هغه له هیمسترنګ شوی دی او دغه هیمسترنګ په وجه باندې حارث رؤف سو هفتو د پاره د کرکټ نه بهر شوی دی. نو دوره بنگلاديش نه بهر شوی دی کې د ویسټ انډیز پورې ریکور شي، ویسټ انډیز دورې پورې هغه ټیم له واپس یو شي. خو فل حال د بنگلاديش خلاف حارث رؤف د هیمسترنګ په وجه باندې بهر شوی دی. MLC نه هم بهر شوی چون کې په MLC کې حارث رؤف ډیر اوټسټینډینګ پرفارمنس روان کړو. دا وخت په MLC کې د امریکا لیگ چې کوم دی پای کې لیډینګ وکټ ټیکر بالر چې کوم دی هغه حارث رؤف ته. حارث رؤف پکې د ټولو نه زیاتې وکټ یې اخیستلې دي، خو د بد مرغه غریب هیمسترنګ په وجه انجر شوی دی او د انجری په وجه د MLC نه بهر شو او د بنگلاديش خلاف چې کوم د T20 سیریز دی هغه کې هم دا غنوم رانغو. اوس په خبرو کو په شاداب خان باندې چې شاداب خان فینس د پاره خوشخبری دا راغلی ده چې شاداب خان چې کم د اوګي اپریشن و کامیابی سره شوی دی، دغه سرجری کامیابی سره شوی ده، خو ډاکټرانو ولا د 3 میاشتو ریسټ ورکړی دی چې اپریشن خو دیو شو، سرجری خو دیو شو، خدانه چې ته سبا کلب لاله شي یا سبا ته پریکټیس وکې نو 3 میاشتې به تر ریسټ کې 3 میاشتې به ته په دې باندې زور نه راوړي، ترو بنه کې بال به نه کې ځان به مطلب 3 میاشتې به رستا ریسټ وي. نو شاداب خان خو اپریشن شو دغه سرجری وشوه د شولډر، خو پاکستان کرکټ ټیم سره هغه د دوره بنگلاديش نه بهر دی، د ویسټ انډیز نه بهر دی او ویسټ انډیز نه پس چې کم د افغانستان سره میچز دی کې بم نوي، هغه نه پس بیا کې د شي ساوث افریقا سره سیریز دی کې د شي کې نوي. نو 3 میاشتو د پاره شاداب خان چې کم دی د پاکستان ټیم نه بهر شو. اوس دا خو دې 3 میاشتې خو کې د شي زیات ټایم نه پاره بهر شي ځکه چې د شاداب خان په ځای سفیان مقیم الریډي په سکواډ کې شامل شوی دی. نو کچری سفیان مقیم پرفارمنس ورکو نو شاداب خان له چټي ورکول شي، کچری سفیان مقیم خ پرفارمنس ورنکو نو کې دی شي اسامه امیر ته مکور کی. اسامه امیر یو ډیزروینګ کلاړی دی، خو د اسامه امیر خلاف د شاداب خان چې کم ګینګ دی راوچت شو او اسامه امیر پاکستان کرکټ بورډ سره هم حالات لږ خراب دي، نو کې دی شي اسامه امیر ته داسې چانس ملو نشي. خو سفیان مقیم سره غټه موقع چې د شاداب خان دازیو نسی او په دې ټیم کې ځان لا خبر برابر ځای جوړ کی. ځکه سفیان مقیم یو نوجوان کلاړی دی، کچری ښه ټیلنټ پکې وي راتلونکي لس 12 کالو د پاره د پاکستان ټیم کې د گیم کول شي، د پاکستان ټیم له دغه پرفارمنس ورکول شي سفیان مقیم او کچری ټیلنټ پکې وي. نو سفیان مقیم سره یو ډیره غټه اپورچونټی ده. نو دا په دې ویډیو کې 2 اپډیټس د شاداب خان حواله سره او د حارث رؤف حواله سره د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.